السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الله. محترم دا کرنیل صاحب سوال کړو د ګیټو نخکته د کپڑے غورځېدو په بنیاد باندې. هغه د پر بعض خلک دا وایي چې دا د کبر د وجې نه وي، یعنی کبر د وجې نه، لویوالي د وجې نه، نو ګناه ده، او که د لویوالي وجې نه نه وي نو ګناه نه ده. د هغې په خدمت کې دا درخواست دی چې هغوی دې دا ټول احادیث لږ پړاو کړي چې څومره احادیث دي. تقریبا که موږ یې تخریج ونه کړو نو 20 او که نه وي نو 50 او د 100 نه هم د دې احادیث زیات کېږي. بیا ټولو نه اول خبره دا ذهن کې وساتئ چې د بخاري شریف حدیث دی 5787 نمبر، 5787 انټرنیشنل نمبرنګ چې کوم دی د بخاري. هغه کې الله تعالی فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. پدې کې د کبر او د تکبر یا د غرور خبره نشته. بس دا یو حدیث هم کافی دی. دین علاوه په ځنو احادیثو کې د بطره او د خیاله لفظ یقینا شته چې هغه کبر ته وایي، کبر ته وایي. او دا غي یو دلیل بلم پیش کوي چې کني ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پچیخ کې پنچیخ کتوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خیر دی. د دوړو توجیهاتو کې فرق دی. نمبر 1 یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې هغه فرمایي، یو خود بخاری شریف یو څو حدیث نور اول تاسو اورئ. یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو کس ورته فرمایل چې تا د پنچیخ کته دي، د خپې کګی دي وغیرہ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا اوچته کا څنګه چې الله پیدا کړی په هغه کې خوبصورتی ده، یعنی هغه بد صورته یا خلګي دونه یا په کمزوري یا کګي یا فلانه وغیرہ وغیرہ ارڅ عیب چې وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا په پټېدو کې خیر دی، نه د پخکاره کېدو کې خیر دی. پټوای ما الله چې پیدا کړی ښکاره کاغه کې مزه بلکې خیر مالک خو الله دی، د زړونو مالک خو الله دی. ته خو چا په زړه کې د خپل ځان لپاره بدی او نیکی نشي پیدا کولای چې الله پکې وانه چي. زړونه د الله په لاس کې دي، زړونه د الله په لاس کې دي. بهر حال خبره وګديږي الته چې کوم حدیث دي د کبر د وجنه او د غرور د وجنه هغه ول هغه باندې ځان پوي کوي. یو ساده غونډه پښتني جواب ما ترا کوي، ضروري نه چې تاسو ماته په دیغه کې را کوي، نه خپل ضمیر ته ور کوي چې کم سړی پنځیخ کته کوي او هغه دا داوا کوي چې ما کې غرور یا کبر نشته، نو به ولې کته کوي؟ ان څه چل چې پنځیخ کته ساتي. ظاهر خبره ده چې هغه ځان عزتمن ښکاری یا ځان او طبيعه په اوچتولو کې بدرنګ ښکاری. نو دغه ځان عزتمن ښکارا کېدل دې ته غرور وایي، دې ته غرور وایي. ان زه الله ماته او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې لاندې ګټې ښکارا کا او نیمه پندوی پورې حد خودلې دی، نیمه پندلې پورې اجازه ته ور کړی دی د پندونه یو چپک بر پورې، ان غزه پورې خیر دی. او ته خامخه پټای ځکه چې ته ځان په اوچتو پنچو باندې بدخکاری. نو دا بدخکاری دل دا د غرور نشانه نه ده. ته چې ذهن کې راځي هم دغه ته غرور وایي، هم دې ته خیاله وایي، هم دې ته بطاره وایي، هم دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا. کته اوچته کې نو ته ځان بدخکاری کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کولو کې ته ځان بدخکاری، بس دغه غرور ده. نو که سړی دا دلیل پیش کوي چې غرور د وجنه نه غیر پر دغه جواب ده چې هم دغه غرور ده چې ته پنځه کته کوي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اجازه نه ورکړي چې ته بس دا کوا. ابوبکر صدیق رضی الله عنہ پښتنه وکړه چې ما نه کله کله د خوې شي وګورځي ګرانه. نو هغه مطلب دا دی چې ته بره خو ساتي خو کله تانه بای چانس کپریوزی نو چون کې تا په دماغ کې دا تکبر نشته. مطلب دا دی چې ته دا پنځه دی وجنه نخته کوي چې کني تا ته ځان بدخکاری، تا ته د الله په حکم پوره کولو کې ځان خسته ښکاری. دغه خبره باندې ځان پویول دي. دا خلکو بهاني جوړی کړي، بهاني جوړي چې دا غرور دی او فلانه دی ټینګه دی. بل د بخاری د دې حدیث د کوم چې ما تاسو ته د غرور د کبري ذکر نشي. لاس نورم به شماره حدیث دي، نورم به شماره حدیث دي چې هغه وکي. نو بهرحال الله دې موږ تاسو ته معافي وکي. عمر دې انتانو ته یو وری د راغلو فضیل او ورته ویلي هغه وخت هغه زخمی شوی او بالکل په اخر حالت کې او زخمی او وینه ونه پیدا چې څه به او خړل ورې کړل. نو هغه به د معدې او د کولمونه بهر راوتل. دا د مرګ کیفیت و بالکل.
په دې حالت کې یو کس ورته راغی نو چې واپس لاړو نو عمر رضی الله عنه په همدې حالت کې ورته ویل چې وراره پنځه د اوچته کې پنځه د ټټی دي دا ستاسو د صفائی او د تقوا لپاره ضروری ده دا کومه وایي چې دا د عمر رضی الله عنه اخیری خبره و نو دا غلطه نه وي ان شاء الله چې رب کوي الله دې موږ تاسو د هر کبر او د هر ګناه نه بچ کړي